الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمر دین اسلام عزتمند و محترمو، نننی درس کې به مونږه درېمه قاعده بیانو، القاعدة الثالثة. د دې قاعدې د لاندې شیخ الاسلام رحمه الله دا خبره ذکر کوي چې ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. وکله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهور وشو، بعثت وشو، د نبوت اعلان وکړو، نو په داسې خلکو باندې چې دا خلک مختلف قسمه ډلې وي په اعتبار د خپلو بندګو عبادتونو باندې، د مختلفو سیزونو بندګي یې کوله. یعنی مقصد په دې قاعده کې شیخ الاسلام رحمه الله د هغه ډلو بیان کوي کومې ډلې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې موجودې وي او د مختلفو سیزونو بندګي یې کوله، او بیا الله سبحانه وتعالی د دې ټولو ډلو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه حکم کړی دی. په دغه دور کې بعضې خلک یعبدون الملائکه، د ملائکو بندګي به یې کوله. ومنهم من يعبد الانبیاء والصالحین، بعضې خلک داسې وو چې د پیغمبرانو د نیکانو خلکو بندګي به یې کوله. ومنهم من يعبد الاحجار والاشجار، بعضې داسې خلک وو چې هغې به د ونو د ګټو بندګي کوله. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، بعضو به د نور او د سپوږمۍ بندګي کوله. یعنې مختلف قسمه فرقې وي، مختلف قسمه ډلې وي، د ځان له مختلف قسمه الهه دا جوړ کړي و، د هغې بندګي به یې کوله. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا ټولې ډلې او دا ټول شرکونه د مشرکانو دا په تفصیل سره بیان کړي دي. سورة فصلت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وی د الله سبحانه وتعالی د قدرت د نښونه عظیم نښې دا شپه او ورځ نور او سپوږمۍ دي. نو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، د نور او د سپوږمۍ عبادت مه کوئ، هغې ته سجده مه لګوئ، بلکې هغه ذات ته سجده ولګوئ کوم ذات چې دا هر څه پیدا کړي دي. نو معلومه شوه چې بعضې خلکو د نور او د سپوږمۍ بندګي کوله. کله الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا، پیغمبران چرته چاته دا حکم نه کوي چې تاسو د ملائکو بندګي وکړئ یا د پیغمبرانو بندګي وکړئ او د هغې نه الهه جوړ کړئ. معلومیږي دا چې بعضې خلکو د ملائکو بندګي کوله، د پیغمبرانو بندګي هم کوله. لکه الله سبحانه وتعالی په سورة مائده کې د عیسی علیه السلام متعلق فرمایي چې وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذا قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام ته ووایي چې أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، آیا تا دې خلکو ته ویلي وو چې زما او زما د مور بندګي وکړئ د الله نه علاوه؟ عیسی علیه السلام به وفرمایي چې سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، الله تعالی را پاکي ده، مناسب نری زما دپاره چې زه داسې خبره کوم چې هغې زما دپاره د هغې حق نه وي، او که چېرته ما دا خبره کړې نو الله ته خو عالم یې که نه زما په نفس باندې، ځکه انت علام الغیوب، په هر پټو څیزونو باندې ته پوهېږي. نو دلیل دی چې بعضې خلکو د عیسی علیه السلام او د هغه د مور بندګي کړې وه، دا تپوس به الله سبحانه وتعالی د هغه مشرکانو د رټنې او د زجر دپاره کوي د عیسی علیه السلام نه دا تپوس. کله الله سبحانه وتعالی سورة بني اسرائیل کې فرمایي چې اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه. دا خلک را لګي د الله نه علاوه نور سیزونه رابلي او الله ته خپل ځان د نزدېکت وسیله دا ګرځوي. کله الله سبحانه وتعالی سورة النجم کې فرمایي چې افرأیتم اللات والعزى، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، یعنې دا خلک د لات او د عزى د دې بندګي کوي چې دا د ګټو نه جوړ شوي بوتانو او دې بندګي کوله.
حدیث کې راځي د ابي واقد الليثي رضی الله عنه حدیث دی چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره ووتو د فتح مکی نه بعد د حنین په طرف باندې او نحن حدثاء عهد بکفر مونږ چې کم دی نو نوي مسلمانان شوي وو په لاره کې پس مشرکانو باندې ورتیر شو چې هغې د یو بیر نګیر چاپېره تاوېدل او ناسو او خپلې اصلحې هغې ته د برکت دپاره ځوړندې کړې وې او هغې ته یې ویلې ذاتو انوات د هغې نوم وي چې مونږ په دغه بیره باندې ورتیر شو نو مونږ وویل چې یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات زمونږ دپاره همداسې یو د برکت ونه وګرځول که څنګه چې دې دپاره ده نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په موسی علیه السلام د الله رحم وکړي د هغه نم چې کوم دی خپل قوم دا مطالبه کړې وه او دا مطالبه خو صحیح نه ده خو دا حدیث دلیل دی په دې خبره چې دغه زمانه کې خلکو د ونو بندګي هم کوله نو دا مختلف قسمه ډلې وې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې د ځان لپاره مختلف الهه مقرر کړي باطل او د هغې بندګي به یې کوله لیکن الله سبحانه وتعالی خپل نبی ته څه حکم وکړو سورة بقره کې الله رب العالمین خپل نبی ته فرمایي چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله الله وی دی ټول سره وجنګيږي دا ټول مشرکان د الله په نسبت باندې یو شی دی الله رب العالمین په دې کې هیڅ قسمه فرق نه دی کړی چې دا خو زه د پیغمبر بندگی کوي کنه دا بل خو خیر دی زه د صالح نیک عمل انسان بندگی کوي نه الله وی ټول سره وجنګيږي حتی لا تكون فتنه تر هغه وخت پورې جهاد وکړي چې شرک پاتې نشي په مخ د ځمکه باندې او د الله دین دا غالب شي په مخ د ځمکه نو الله سبحانه وتعالی په دې ډلو د مشرکانو کې فرق نه دی کړی د شیخ الاسلام رحمه الله مقصد دا دی چې دغه مختلف قسمه جماعتونو د مشرکانو دا که اوس زمانه کې هم څوک راولګي د نیکانو صالحینو د اولیاء الله د هغې د قبرونو بندګي کوي یا د بل یو څیز بندګي کوي نو که شرک نفس شرک چې په کوم انسان کې موجود وي د دې مشرکانو د هغه مشرکانو منځ کې هیڅ فرق نشته دی او د ټولو مشرکانو په باره کې الله سبحانه وتعالی خپل نبی ته یو شانتي حکم کړی دی او د دې تفصیل به انشاءالله بل درس کې بیان کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین